په طریقې خو تلی خوې اوس سفارش په د نبي علیه الصلاة والسلام کوي امتی یې خو چې ته داسې اعمال خو وکړي چې د اعمالو په ذریعې سره په آخر وخت کې کلمه خو بچ کړي لکه صحابه کرام علیهم رضوان دا عقیده و چې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم به زمونږ سفارش کوي شفاعت په کوي خو دې سره سره صحابه کرامو عمل نه دی پرېښودی تاسو اورېدلي دي علماو نه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به بار بار فرمایل حاسب قبل ان یحاسب ځان حساب وکئ مخکې تر دې چې تاسو حساب وکړلی شي ځان محاسبه وکئ مخکې تر دې چې تاسو نه حساب واخیستلی او په خپله به یې کوړه راواخیستله او خپلو خپو ته به یې ونیوله وایي ای عمر ته خو ځان ته امیر المؤمنین وایه نن ورځ تا څه عملونه کړي دي او بیا بیا وایي ای کاش چې خطاب زوی په ځمکه مخ پیدا شوی نه وی دا څه شی و د دې عاجزي وه واتقو د دې ورځې یره هم وه ورسره نبی علیه السلام سفارش هم امید دی شفاعت هم امید دی خو ورسره څه کوي یره هم لري د الله یره هم لري عمل هم نه پرېږدوي او نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمای انسان مال انسان اهل او انسان عمل د دې مثال حضور فرمای داسې دی لکه یو کس چې درې ملګري د کس درې ملګري او د خپلو ملګرو کې یو ملګری راوغواړي ملګري ته وایي چې ته ما سره څومره هیلپ کولی شي ته ما څومره مدد کولی شي نو هغه یو ملګری ورته وایي چې ګوره د ستا په بیمارۍ کې به زه تا سره یمه چې تر څو پورې ته دلته یې خو چې له ما نه اخوا شی بیا به زه تا سره نه یم حضور فرمایي دا د انسان څه شی دی دا د انسان دولت دی دویم ملګری حضور فرمایي چې دا یې روغواړي او ورته ووایي چې ته به ما سره څه کوې نو هغه وایي چې زه دا سره تر یو مقام پورې تلی شم دې نه مخکې به ته خپله ځې هغه د انسان څه شی دی اهل و عیال دي رشته داران دي خپلوان دي دا به تا قبر ته ورکوز کړي دوی به تر نه واپس شي بل حدیث کې راځي حضور فرمایي انسان سره قبر پورې درې شیزونه ځي دوه تر واپس شي او یو چې دی ورسره پاته شي نو دوه څه شی دی یو اهل و عیال دی یو د مال و دولت دی او دریم چې دی د عمل دی حضور فرمایي دی ملګري نه تپوس کوي چې ته به ما سره څومره هیلپ وکړې هغه وایي چې زه به تا سره یم چې تر څو پورې ته روان یې زه به تا سره یم هغه د انسان عمل دی اوس انسان د خپله سوچ وکړي چې ما دنیا کې عمل څومره دی قرآن وایي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه فرمایي دا هغه ورځ دی چې انسان به د خپل رور نه یفر منډې وهي یفر المرء من اخیه و ابیه و امه او د خپل پلار نه د خپل مور نه و صاحبته و بنی د خپل ښځې نه د خپلو زامنو نه فرمایي لکل امرئ یومئذ شأن یغنی په دې ورځ به هر سړي خپل ځان له سروکار وي یو به د بل په کار کې کار نه ساتي دا یوه داسې ورځ ده نو انسانه ته سوچ وکړه چې هغې ورځې دپاره تا څومره تیاری وکړه زمونږ الحمدلله دا عقیده د جمهور علماو په دې باندې اتفاق دی دا موقوف علی مسله د متفقون علی چې نبی علیه السلام شفاعت شته دی خو زمونږ نیکانو بزرګانو شفاعت عقیدې سره سره عمل هم نه دی پرېښود عمل به هم لازمي کول لکه حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د ماسخوتن په اوداسه باندې 40 کاله د سحر مونځ کړی دی امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه به ټوله شپه الله ته په